او یو عجیب خبر ارتکړم دا دغه دواړو نم ډیره ښایسته ده ډیره ښکلې خبره ده دا یاد لرئ انس ابن مالک نوم تاسو اورېدلی دی دا د خزرج قبیله و خزرج په یهودو کې د مبارک فرمایي چې زه کله مدینه منورې له رالمه زما 10 کاله عمر و دا خبره په غور واورئ 10 کاله عمر مو زما مور مبارک ده ام سلیم او د هغې خور ده ام حرام دا ډېرې خبرې تاسو په علم کې اضافه راولي ډېر معلومات ورته حاصلېږي دا دواړه سره خویندې دي او دا د نبی علیه السلام رضاعي ترورانیم دي خالاګانیم دي ام سلیم او ام حرام دا سره خویندې دي خو د رسول الله ترورانې دي رضاعي ترورانې انس ابن مالک فرمایي زما پلار مړ شو زما مور مبارک ام سلیم ته ابو طلحه انصاری رضی الله عنه د نکاح پیغام راولېږه چې ما سره واده وکړه زما سره نکاح صرف زه یومه انس ابن مالک فرمایي ام سلیم وی چې زما مور مبارک مسلمان وه ابو طلحه صاحب چې دی مبارک مسلمان نو او دا تذکره په مشکات کې هم راغلی ده دویم جلد کې مشکات کې هم دا تذکره شته مبارک فرمایي چې مور ورته ووي چې نکاح سره کوم په دې شرط باندې چې ایمان راوړي مسلمان شي انس ابن مالک فرمایي چې ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ مسلمان شو او زما مور مبارک ور سره نکاح وکړه دویم خاوند چې څه ته ویل کېږي د عدت نه پس دا د هغې کور واله شو زه 10 کلو ومه ابو طلحه ام سلیم دواړو مبارکانو وي چې دا ماشوم ډېر هوښیار ماشوم دی دا موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک له په خدمت کې ورکو چې حضور مبارک یې قبول کا او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک خدمت شروع کا وی چې زه روان کړم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دربار له بوتلم مبارک فرمای نبی علیه السلام را ته وکاته انس ابن مالکی مور مبارک مورتوي ابو طلحه سے ورتوي یا رسول الله په مدینه منوره کې انس ابن مالک لسو کلو دی خو ډیر حاذق دی ډیر هوښیار دی فطیم دی ذهین دی یا رسول الله مبارک په خدمت کې قبول کړه انس ابن مالک فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډایرکټ زما والدینو ته وی چې دا بچی زما په خدمت کې قبول دی ځان سره یې کړم د مبارک فرمای چې زلسو کلوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې مدینه منورې لرالم او بیا نبی علیہ السلام سره خادم شوم وی چې ما سره به نبی علیہ السلام ډېر مینه کړه وی چې کله کله به راته وی یا بنیا خادم به راته نه وی یا بنیا او بنی لفظ په عربی کې دا ډېر مینه د وجې نه ویل کېږي بچوړی مونږ بچی ته بچایم یو خو کله کله بچی ته بچوړی یو دا ډېره مینه یا بنیا او چې کله کله به نبی علیہ السلام غوږ نه ونیوم داسې دا اداګانې دا ډېر خوند کا نبی علیہ السلام به غوږ نه ونیوم څه بیا راته وفرمیل یا ذل اذنین ای دو غوږو والا گپ شپ بیا را سره لګاو غوږ نه بې ونیوم داسې او په ټول عمر رسول الله ما ته داسې نه ویلې په خدمت کې چې دا کار د ولې داسې کړی دا کار د ولې داسې نه یې کړی ما ته هېڅ هم نه ویلي مبارک فرمایي چې یو ځل یو کار پسې ولګلم ماشوم ومه په لیار کې رالم ماشومان کیل کود کا ما په زړه کې وي چې زم لږ کیل کود کړم بیا به کار پسې لاړ شم مړه وی چې ایسې زم په کیل کود کې شروع شم وړوکی یمه نبی علیہ السلام په هغه کار کې لږ تاخیر راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر تاخیر وشو زه حاضر نشم پیغمبر علیہ السلام په خپل باندې راوچت دی هغه کار پسې راغی زه چې په لیار کې ولیدم نو زه په کیل کود کې مصروف یم چې ما ته وی چې بچی هغه کار پسې نه تللی چې ما ورته وی چې نه یا رسول الله وس به پسې لاړ شم وی چې ما ته وفرمایل چې خیر دې تکیل کود وکړه زه به پسې لاړ شم شفیق به مونږ او ستاسو به څومره پیټایي کړو د دغې کس اول به پیټایي او د پیټایي نه پس به ورته وي چې اوس پسې مزه خپل کار کوه زه پسې ځم نه نبی علیہ السلام ما ته وي چې خیر دی خپل کود وکړه زه به پسې لاړ شم امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام مبارک اوس ګورئ صاحبانو خبرې ته دا مبارک فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې دا معمولو چې هر چا کور ته بنته وجه دا وا چې حضور علیہ السلام ته په پته لګېدا چې تکلیف به ورته ملو شي د خوراک هغه د څښاک هغه انتظام چاله به تکلیف نه ورکاوه او دا یاد لرئ
اجي ګل سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د شیخ ګل سے مبارک خپل مرشد پاک نه ما دا خبره اوریدلې ده چې اجي ګل سے مبارک ته بچا دعوت نه وي اب اکثر کورول نه نته او وی چې رسول الله مبارک په مدینه منوره کې اکثر کورول نه دی تللی ولی خلکو ته تکلیف میلاوږي بس التبی ور سره ختموله دعا ورته وکړي خدای دا خوشاله کا دعا نبی علیہ السلام عمدہ طریقہ وا او دا څوک انس ابن مالک فرمای زیاتو کورول بنته خو مبارک فرمای چې مونږ کور لبراته مونږ کور کې بکیناستا مونږ په کور کې به آرام فرمایا خوراک بیم کو اسکاک بیم کو وجه سوا which is ما مور مبارک ام سلیم یا ترور وا رضائی ام حرام بل خور مبارک دا انس خپل ترور دا رسول الله ترور وا رضائی زی خادم ما پیغمبر علیہ السلام مبارک ته اس تکلیف نه ملاوي دا اوس ګوره صاحبانو خیر او برکت ته ګوره انس ابن مالک فرمای چې وزل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغی سحر کې which is ما مور مبارک ورته کټ برابر کا او د کجوري لاندې اور تواچاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغه پاغه کیا آرام یې پاغه کیو فرمای کله چې ود شو مبارک راکې ناست د چاشت ټیمو دوحا مونږ ورته ساختي ټیم یو ساختي هغه ټیمو نبی علیہ السلام چې کله روچت شو مبارک آرام نه which is ما مور مبارک تیو فرمایل چې اوبرا وړه زاو دس کړم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او دس وک او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه رکعات د ساخت منز او فرمای انس ابن مالک فرمای چې زما مور ډیر او خيار خزوا ډیر او خيار چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک منز او ک دوحا لاس یو چت ک دعا یکړه معمول مطابق چې زمور لاس نه ونی ومه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وړاندې باندې کې نولم او مور مبارک رسول الله ته فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک ته دعا وکړه او خيار خزی کنه وای خزی ګوره صاحبانو نبی علیہ السلام خیر تا نبی علیہ السلام برکت تا د پیغمبر علیہ السلام فضیلت تا خدای پاک باندې څومره ګران دی نبی علیہ السلام د دعا څومره اثر دی څومره خیر دی څومره برکت دی نبی علیہ السلام خدمت څومره برکت دی نبی علیہ السلام مبارک د صحبت څومره برکت دی والله هر څه د پیغمبر علیہ السلام بے مثل او بے مثال دی دومره څه خدای پاک رسول الله له ورکړي چې دا څه رب هیڅ له نه دی ورکړي دا یاد لرئ چې کله زکین استم ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک راو ګرځاو انس ابن مالک فرمایي اور ته فرمایل بچي څه دعا غواړي څه شی غواړي د مبارک فرمایي چې زه معشوم ما هغه سي میچې ور نه ومه چې ما ورته درې خبرې وکړې چې یا رسول الله ډیر عمر غواړم ډیر پیسې غواړم ډیر بچي غواړم او جنت ته داخلي ده غواړم دا خو مونږ تاسو ټول غواړو خدای دغه په خاطر باندې مونږ تاسو لم راکا سوالات تر ډېر خسته کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ورته نی ویلی انس ابن مالک دا څه غواړي دا درې د وغوخته څلور د وغوخته ډېر پیسې مغواړي او ډېر بچی مغواړي او ډېر عمر مغواړي او په اخر کې جنت ته مر داخل شمه بس دغه خبرې نو نه ام سلیم فرمائی انس ابن مالک سے دا خبریں اکڑے نبی علیہ السلام لا سچت کا سا فرمائی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک فیما اعطیتہ وادخلہ الجنہ نبی علیہ السلام ټول خبریں اکڑے خدایا مال مولا ډیر ورکړي خدایا بچی مولا ډیر ورکړي خدایا خیر او برکتم پکې وچی خدایا ډیر عمر مولا ورکړي او خدایا په اخر کې ما سره جنت تم داخل کړي چې کله دا دعا وشوه اوس انس ابن مالک په خپل څی هغه نه اورو یو خو خلک تشریک نه په خپل څی ته مبارک فرمایي کنه چې کله دا دعا نبی علیہ السلام وکړه چې اللهم اکثر ماله وولده وبارک فيما اعطيته وادخله الجنه خدای پاک مال یم ډیر کړي خدای بچی یم ډیر کړي خدای عمر یم ډیر کړي خدای جنت یم اور داخل کړي د مبارک فرمایي قسم خوري مبارک چې زما دومره بچی را خدای پاک را کړه چې لورانه زامن او نوسیمه په خپل لاس باندې نوی ما دفن کړي په خپل لاس باندې نوی او 200 ژوندۍ مبارک فرمایي
300 اولاد د یو سړي په عمر کې 90 کسان بچی لورانې زامن وسین وسی چې ما په دغه لاسونو باندې دفن کړی دي. او ابن حجر فرمایي روایت کا چې په دغه ټیم کې د انس ابن مالک 200 اولاد ژوندای وو. نبی علیہ السلام فرمایي اللهم اکثر ولده، خدای بچی. او د مبارک فرمایي چې مال ما دومره زیاتو چې کم از کم اندازه یې زنشم خدای زیات نه زیات اندازه به سو قیامت دومره مال دزماو. اخر کې کنه چې کم از کم څومره دی چې کم از کم پته راته نه لګي، نو زیات نه زیات خو راته بالکل پته نه لګي دومره مال. او عمر یې څومره سلونی عمر واوخت مبارک. سو کې چې 110 سال کې وفات شوی. او چې کله وفات کېده صحابه کرام فرمایي چې بالکل داسې نیغ و نیغ ملا یې نه راکاږاو یو شم نه، بالکل داسې نیغ و سلونی عمر هم واوخته. بچو تعداد ورته نه معلوم، مال دی چې کم از کم یې زه نشم ښودی، نو زیات نه زیات به څو خیامه. او د مبارک په آخر کې ویلي دي چې په دنیا کې دا کوم شیان دي چې دا خو قبول شومه ولي د دومره برکت یو اخرنی چې کوم سوال دی کنه چې نبی علیہ السلام فرمایل چې اللهم ادخله الجنه، ان شاء الله رب ما په آخرت کې رسول الله سره جنت تم داخله ان شاء الله. داسې لاسونه مبارک نه چاته من ویلي، نه چاته دا ویلي چې لګ را کم شه، نه چاته دا ویلي چې دا ته څه وایي، نه بس چې څه به ورته ووي بس حضور علیه السلام به خدای پاک ته وي چې ور یې کړه وله منه ور یې کړه. بس چې دا یا خوښي خدای د انس ابن مالک صاحب دغه ټولو سوالاتو جواباتو نه موږ لم پوره حصه او برخه راکړي. دا د مبارک فرمایي دومره خیر او برکت د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دست مبارک کې